وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر له الحيتان حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويسيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلا ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد والبزار والبيهقي رحمهم الله. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورونو، دا مبارک ورځ دا د وړو کی اختر الله دې زموږ استادو او د ټول امت مسلمه دا کوم خواري چې په دې میاش کې شوي روزي نیولې شوي تراویح شوي نور عبادات شوي الله دې د قبولیت مقام ته ورسوي. دا اختر پر از مناسب دا وی چې مسلمانان وختي راشي ابس د مستیم شي او موضوع شي وجون کې ناراستی مونږ کې ډېر را حرمین شریفینو کې جساري موضوع شي نو ساری مسکه کې چازه ونی ولېګني ابم پښمنی سي بیا غي خپل ذکر تکبیرونه کوي بس پوجي اشراق وټه وشي نو بس جمع ودرېږي. ادمره وختي خلک اهتمام کوي چې اسوک مدینه منوره کې پاتې کله مونږ 2 بجې یا 1 بجې ولاړو بیا به حرم کې بار دن زینو شتلار کې بودرېدو نو یوې بجې نه بزان ته د شپې د مزینې سي. زما عزتمندو دا یو ډېر مبارک میاشت وا او د خیرات د نیکو یو موسم الله دې قبول او منظور کی او زموږ دې نیمګړی عمر کې دې بیا بیا راولي. ذکر دا سے خیر او برکات دا په بل میاش کې نینو مسله دا سه د شریعت وای مسلمانانو تزړه کې د میاش پسې خفقان پکار دی. موږ خوشالۍ ډډه ځکه بای
جڑا پکار را ځکه برکات ټول دی امت ترا متوجیو او دا الله رحمتونه راورېدل په دې میاش کې الله څومره بندگان د اور نه آزادوي نو د دې پتلو باندې ډزې او خوشحالي نه بلکې جړه پې پکار ده په دې نسبت سره جړه پکار ده چې بیا راځي چې زه به یم او که نه به یم ځکه دا خو نیمګړی عمر دی څومره تاسو ګورئ چې رمضان راځي نو بیا هغه خلک نی د خاورو د لاندې وي نبی کریم علیہ السلام فرمائی وی زما دی امت تا پر رمضان کی اللہ پینزو انعامات ورکڑی دا دین مخ کی امت تنو چی دا پینزو اڑزاورم چشمی تاسو بیا ویلے شئی دی امت تا پینزو انعامات اللہ ورکڑی پا دی میاش کی دا نور امتنو تنو یو خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک د دې روزدار د روزې د وجه نه دا معده خالی شي نو د خولې نه یو وږم راوچتېږي او دا د غاښونو نه دی د خولې او ژبې نه دی ګنې بیا به مسواک سره د هغې ازاله کېده دا د معدې د خالي والي نو هغه اصل کې وږم دی وی اللہ تا دا مشک و عنبر و نزیات خوک دے نو تاسو دی تا اندازو لگوئی چی دا روجدار دا خلی آغا وگم اللہ تا دا مشک و عنبر و نزیات خوک دے دے ورطا سمر محبوب ہوئی اس دا برکات دی میاش دی سرسو شول لارل دا خلی آغا وگم دا مشک و عنبر و اللہ تا سرے زیات محبوب دے او دویم خبر دادا وی دی روجدار تا پا دی دریاب کے میانم بخن غواڑی چی اللہ استا حکم منلے روجے نیولے تا دا پارے خوراک اسکا کا خپل خواہشات پریخی ندل دریاب دا میانم ورتا بخن غواڑی اپا بعض روایاتو کی دا میانو پزے دا ملائکو ذکر راغلے روجدار تا ملائک دا اللہ پا حضور کی دا مغفرت دعاگانے کئی آبا ای سوشوی دو خبری شوی دو گوٹولو ناورو روجی غزپلی خو خبر بیا دوائی بھائی بل روزانہ اللہ پر رمضان کی جنت خیستکائی اور رب کریم فرمائی چی ان قریب دا زما بندگان د دنیا آغا تکلیفون دا زان نا ارتاو کی او جنت لوی تال رانشی روزانہ ملائکو روی خیستکوئی ہے نگورا پر رمضان کی روزانہ جنت خیستکی گی وی سنا زما غ بندگان دا مشق دا ستړي دنیا دا تاسو ګورئ په دې رمضان کې بعض مسلمانانو ځانونه ستړي کل شپې شوګری کې دا د میاشتې رشوا چا پکې داسې خوبونه وکړ چې کېدې شي چې رمضان ختم شون اور پس ارمان کوي چې وای داسې موقع بر ریا د خوب بیا ملاویږي یا نه چا پکې داسې خوبونه وکړ چې داسې د رمضان نه بغیر بل میاش کې نه کوي چا شوګریو کې تراویحو کې ځان ستړی کو بس یو میاش ولاړه چا پکې امانی ثوابونه او اجرونه حاصل کړ او چا پکې سم نه کړ چا پکې جړاګانې وکړي خیراتونه وکړل گاونډیان غریبانان یتیمانان مسکینان پکې وپالل نو دا درېمه خبره شوه سلورم خبر دادا شیاطین پا دی میاش در رمضان کی تھڑلی شوی وی پینزم خبر دادا ویدل پا آخرش پا بخن کیگی روجدار لا نو بعض صحابو وید اللہ حبیب دین لیلت القدر مراد دے
نو د الله حبیب وینا عمل کون کې چې خپل مزدوری برابر کی نو اغله مزدوری ورکړي. وګوره دا بیگا بس چې میا شولی دیشوا نو روزدار خپل عمل پورا کو نو په اخر ورځ دیتا اجر ملاویږي او هغه اجر هم دومره اجر دی وای دا هر عمل اجر به الله رب العزت د ملائکو په ذریعہ ورکړي. د بعض اعمال یو پلس د بعض یو په وسوا د بعض یو په سوار لسوا د بعض یو په لکونو یو روزه د رب کریم وای دا مال دا او د دې بدله بزور کو نو د روزي بدلی به الله په خپل لاس باندې ورکړي. هدي په لګوري د دنیا یو بادشاہ که چاته لوګون ته شی ورکو نو دا د غد شان سره مناسب نی وي بادشاہ له وګوره او د دې ورکړو له وګوره د چې تمام کائنات بادشاہ دی او د بادشاہانو بادشاہ دی نو هغه چې کوم ورکړه کوي زما عزت مند او سمر لوی وي الله دې لا پینځواړه انعامات مونږ او تاسو لراکي. چاته یاد شول بھائی؟ ها بھائی ماشاءالله ماشاءالله. ګور بیا ولا غوګونی سه وای دی امت ته پروژه کې 15 سيزونه ملاوي دانور امتونو تنو د خلید او وغم الله ته د مشکو نم زیات محبوب دی. دوی ملائکه او میان ورته بخنه غواړي روزه ځان لنیسو ابخنه ملائکه او دریاب کې میان مولا غواړي او دریم زما عزت مندو روزانه جنت الله خیسته کوي. جنت سم خیسته دی او نورم خیسته کوي او جنت ته وای زما د بندگان چې د دنیا د ستړیوالي نه تا ترا نشي ته خو زما د بندگانو د آرام او د راحت زه دا دنیا ګوره د کړه او د ستړو زه د آرام کم زه دی دا آرام زه بیا دا قبر دی او الله په دې جنت له وردن کیا غره. د دې تبلیغ مشرانو کې لوی لوی خلق تیر شوی او سم پکې لوی لوی خلق شتا. د دې یو مشر او یو بچي وفات شوی هغه عالم او هغه بچي عالم نو یې هغه دفن شو د مشرانو خبرې د عبرت وي قبر سره ولا ودرې دو بچی لا وی بچی ډېری شوګيري د کړي ځان له کړول اوس د آرام زیل او رسیوس بیغمه خوبونه کوا ټول شپه وی خو تهجد بو کتابونه باندې قتل مطالعه باندې کولا. نو زما عزت مند چې دلته شوګيرو کې نو قبر د آرام زیره اګه دلته په پزړه سارمان نه دی پریخه نفس آرام غواړي او تو ورته یوازې په آرامم کار نه کیږي د دې خپل قبر او خیرت د فارس تیارې به پکاري. او زما عزت مندو سلورم خبره ده د پدې کې شیاطین تړلې شي او اخیرنه رزبان الله بندگانو ته اجر ورکړي او هغه اجر مرستو ذکر کو چې هغه څنګه خپل اجر لري. ګوردا رمضان الله دې موږ تاسو تر بل پورې مرور رسي. نبی علیہ السلام فرمائی مسلم شریف حدیث تے وی دا پینزم منزونا جمعہ تر بلی جمعہ رمضان تر رمضان پوری پدی منس کی دو گناہون دا معافی سبب دے. لیکن ماشاءاللہ تاسو دا سبا موزو کو اس با الحمدللہ اللہ دی توفیق را کی ماسپخین بکو دی منس کی سمروارو گناہون دی پدی موز بے اللہ معاف کی لیو گناہون دا پارا توبی ضرورت ہوئی. ورې روزه کې داسې مکې نه ښه داسې لاسونه مه تړئ خوب به بیا نه درځي ځکه اکثر ملګري داسې وي چې روزه کې خوب لږ وي نو هغه ستړیوالی لا پروت دی. سمې وي وایي نه دا خو مې دا وایي مسله مې څه کوله او نو دروجی اجر به الٰه العالمین په خپل دست قدرت باندې زما عزت مند ورکي. یو رب لک رمضان دې تربل رمضان پوری دې منځ کې چې څومره واړه ګناهونه دي نو الله په مفتو کې معاف کوي. غټ ګناهونه لپاره توبې ضرورت ده. غټ ګناهونه لکه غیبت دې چغلی ده
غلا دا ډاکا دا د مسلمان باندې سے به تهمتونه لګولي چغلی دا دا رمضان المبارک تر بل رمضان پوری زما عزت مندو الله د مغفرت سبب جوړی د خپل بندگانو لپاره الله دې موږ او تاسو لپاره د مغفرت یو سبب جوړ کړي دی پسې ګور د میاش شروع شو دي ته شوال وای نبی علیہ السلام فرمایي الله دې ما او تاسو ټول له توفیق راکړي وای من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وای چا چې د رمضان روزيونی ورپسې شپږ د دې بلې میاشتې د اوس چې شروع شو دیونی که متواتری نیسی که اول کی نیسی که آخر کی نیسی که منس کی نیسی نو ایدا بدا سشی لکه ټول عمر چې سړی روزي نیسی چا چې د رمضان المبارک روزيونی وي او ورپسې شپږ د شوال وی دا اوس میاشت شروع شو دې ته شوال وای دا شپږ لګاتار نیسی اکه یو دیونی و صبر کې بیا نیسی نو دا بدا شي لکه تمام عمر چې د دروجي وي الله دې موږ تاسو ته د فرضي او د نفلي روزو د نیو توفیق راکړي ورته جنت ته دروازې دي سو دروازې دي یو دروازه خاص الحمدلله تاسو دروجدارو لپاره ده هغه ته باب الریان وای چون کې د روزه کې سړی تګي وي نو پای کې و قسم مشروبات وي او دا تند بد دمړه کی پاغي به صرف روزدار وردن نکېږي د جنت څو دروازې دي بھائی اته دروازې دي یو دروازه د باب الریان هغه باندې به صرف روزدار وردن نکېږي الله زموږ استاد په نصیب کې مراولي ا د روزي بدلی به الله په خپل دست قدرت ورکړي هغه اندازا الله رب العزت له معلومه ده چې د روزي به سور بدلی وي زما عزت مندو نو الله دې زموږ استاد د روزي په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسي چله په خپل دربار کې قبول او منظوري کی او رب العالمین په موږ تاسو له اجرونه راکې زما عزت مندو ګور دې کې داسي وي داروجی چې کوم مسلمانان اونیسی نو کم مالدار خلق وی پدای باره سرسایه واجب وی دا بد ځان د طرف نه ورکه د خپل نابالغ بچو د طرف نه به ورکه دا زموږ مذهب حنفی د پدې عربو داسې مسلک دی چل تک مالدار دی که غریب دی ټول به ورکای دلته غریبانان هم سرسایه ورکای دا غبرې چې غریب د دوه بچو خپل ورکی وغله نور خلق ډیر ورکی دا عربو مسلک سره چې ارسوک به ورکای که مالدار دی او که غریب دی وای دا د روزو پاکواله دی خامخا مون کمزوري پروژه کې کله خلی نصرا شي کله سرا شي نو دی سرسایه سره دا روزي سشي پاکی شي او الله د قبولیت مقام ته ورسي پکار خداوي چې د مزدراتلو نه مخکې دا غریبانانو او بي اسري خلق لا ایل ورکی خو چانی ورکړي نو بیا هم دا ورکول غواړي غاړه په بند دی او تقریبا سرسایا دا اصل کې ځان په مسله پوي کوي د نبی علیہ السلام په زمانہ کې غنم بالکل کمه به دلر شام نه براتل شام د مدینه منوره نه تقریبا 2000 میلو نه ماپل دی نو چې پیدل تل غنم راړي نو غنم ډیر ګرانو نو د دړای کجورو او د 200 غنمو قیمت به برابرو په خبره خو پويږي کنه دورګشو نم دړای دي د ریجو نم دړای دي د کجورو نم دړای دي او د غنمو نه 200 یا په کم 200 دی علماء وي سبب پاو حساب غو 200 کا نو دا د غنمو نه دیو جن ورکولو دا چې دا غنم ګرانو
علاغه په نسبت کجور ارزان وي. اوسم ګور کم مسلمانان سرسایه ور کوي پکار داده چې د ریجو په شکل کې دړای ورکی، د کجورو په شکل کې، د اوربشو په شکل کې، اگر چې اوربشو د غنمو نگرانی دي او پکار داده چې مسلمان ګرانوالی د پاره وګرځي. دا مونږ چې ورکو ځان د پاره ورکو که د بل چاله ورکو د پاره ورکو او ورلمو په خوږي. دا روزه چې شروع شي نو د یو سلو ملیانو نه د یوې سرسایې تپوس مونږ کوو په موبایل یې کوو. نو سرسایې 100 روپۍ او په موبایل مو څو راولګي؟ په موبایل پیسو مو سونه لري. بعضې خلک باري نو د بار پیسه درنه ده، زمونږ د ملک پیسه سپکه ده، نه تپوسونه کوي. بار ملک نه چې ټلیفون کې نو 100 روپۍ خو پې خامخا لګي. ویره زه دې ځای ورکم که هغه ځای ورکم. مسله دا ده چې څوک کوم ځای کې دی هغه ځای نه به ورکوي. اگر چې دی له ضربونه ورکوي دې نه خو د پاکستان 15 سرسایې جوړېږي، خو چې څوک کوم ځای کې دی او کومه پیسه څنګه درنه ده نو هغه ځای نه به ورکوي. دا سرسایه که څوک پیسو په شکل ورکوي نو د علماو حساب لګولې 150 روپۍ فی کس دی. دا به د ځان نم ورکې، د خپل بیبي نم ورکا، د خپلو نابالغو ماشومانو نم ورکا. دا که څوک د غنمو په شکل کې ورکوي، دارنګې د اوربشو او د کجورو په شکل کې ورکوي، اکه د پیسو شکل کې ورکوي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې قیمت پکې ورکولی شي. د عرب علما وایي چې نه، 3 امامان، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحم الله وایي دا به د پیسو شکل کې نی، دا به د ریجو، د غنمو او دارنګې د کجورو په شکل کې. دی وجه نه عربو کې څوک پیسې نه ورکوي. هلته به خامخا دای فتوا دا ده، دای فتوا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که څوک اوس هم ورکوي نو هغه امامانو سره چې موافقت راځي نو ډېره ښه خبره ده. غنم ورکوي، اوربشې ورکوي، ریجی ورکوي، کجوري ورکوي. اگر ریجی کې څوک ورکوي نو ریجو کې اعلام وي او ادنام وي، درمیانه وي، نو درمیانه ریجو نه ورکوي. کجورو کې اعلام وي، ادنام وي، نو درمیانه کجورو نه ورکوي. دا پکار دا دی چې مسلمانان دا خپل سرسایه زما عزتمندو خو په خوشحالۍ سره ورکي چې دې سره الله رب العزت زمونږ استاسو زما عزتمندو هغه روجې په خپل دربار کې قبول او منظوري کړي. د دې د اختر ورځې ته یوم الجایزه وایي. نن د مسلمانانو د مزدورۍ د ورکولو سره نن ګورئ چې تاسو راجمع شوي یئ، تاسو د خپل رب د رضا دپاره روژې نیولې. نن به الله تاسو له هغه اجرونه څه دي الله به اعلان کوي چې ما ستاسو سټونه د اور نه آزاد کړل. الله دې زموږ ستاسو د ټولو سټونه د اور نه آزاد کړي. څه به مونږ یو، څه به زموږ روژې وي او څه به زموږ اعمال وي. الله دې د خپل رحم، کرم او د عفو معامله زموږ او تاسو سره وکړي. دغه عمره دی چې ګوره روژې تېرې شوې نو یو عمل چې ختم شي څه به کې؟ مسله شریعت دا ده، وایي عمل چې دی وکړو نو بیا به الله له ژاړي چې الله قبول یې کړي. ځکه اعمال سړی وکړي خو کله د قبولیت مقام ته نه رسېدلي نو بیا به ژاړي، ژړا به کوي چې الله ما دا روژې ونیوې تی قبول یې کړي، الله ما دا تراویحو کې تی قبول کې، الله سرسایه مې ورکې تی قبول کې. که قبول شي څه به ترې جوړ شي او که قبول نه شي نسبت یې زما عزتمند جوړ نه شي. نو هر عمل پسې ګوره ټول لکې فکرمند شئ چې الله زموږ دا روژې تراویح په خپل دربار کې قبولي منظوري کړي. ځکه تاسو څومره تندې تېرې کړي. بیا زمیندار خلک پکې زمینداري هم کوي، د روژه خو ډېره لویه څه وي د مشقت وي. خدا الله شان دی چې چاله الله د روژې توفیق ورکړي هغه په جمی او په وړي نی بلکې کم خوان چې د ګرمۍ د روژې نو هغه د ساړه د روژې سني. یو ځل داسې چلو چې د روژه کې ما او د حرم کې الله دې موږ تاسو حرمینو له بوزي دغه ځای ګرمي ډېره سخته ده. زموږ د پشکال 2 ځایه چې ګرمي کې نو دغه ځای به ترې جوړه شي
یو ځل زه طائف لاړم مې عمره کو هغه عمرې باندې هم کړي دو ډېر نو خستړي شو خطګیو نو په زمزم روزه ماتوله دا منې چې هغه خون ما چېرته روزه کې څومره چې روزه سختېږي دومره قدرتي د دې خوند څه کېږي خوند د دې سیوا کېږي نو تاسو ستړي تېرې کړي الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي د دې میاشتې ګوره دا یو اشره ده نو بله د آخره اشره ته وایي عتق من النار په دې آخرو لسو ورځو کې الله د بندګانو سټونه زما عزتمندو د اور نه ازادوي الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو سټونه هم د اور نه آزاد کړي او الله دې بار بار زمونږ او ستاسو په دې نیمګړي عمر کې رمضان المبارک راولي او مونږ او تاسو ټول دې ورته په صحت باندې الٰه العالمین روغ وساتي چې مونږ او تاسو زما عزتمندو دا روزیو نیسو او د دې روزو هغه اجرونه او ثوابونه چې کوم الله رب العزت لیکلي هغه زما عزتمندو مونږ او تاسو حاصل کو نو اوس به تاسو داسې کوئ چې دې روزو پسې به جاړئ اړکې به خفه یئ او یو خفقان به په دې کوئ چې الله دا څه مو کړي دي قبول او منظور کړي زمونږ اعمال ګوره ټول مات ګوټ وي روزه کې که خوراک اسکاک نه کو خو نور ژبه مو کولا وي که کنځلې مو کې که غیبت مو کو چغلي مو کا بیا چې دوه اجره کې کینو اوبای نو بیا خو موږ روزه پځې پریزو نه دیو جنا حدیث پاک دے د نسائی شریف اور بخاری شریف هم دے وَإِمَّن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ رواه البخاری رحمه الله نبی علیہ السلام فرمائی چاچے دروغ پر نخل اپا دروغ عمل پر نخو غیبت او چغلی او دا سیزونه پر نخل نو الله و ایمال هیڅ ضرورت نشتا چې د پښمنه تر ماخامه پورې نه خوراکو کو نه اسکاکو کو کله ګره د حلال نه زمون روجوي او د حرام نه مروجني د غیبت نه ار وخروجلا د پردو بهتان او تهمت او چغلینا او د ګناونو نه ار وخروجلا نو موږ د حلال خوراک او اسکاک نه خوجلا خود حرام کارون نسلی نو دی روزه کې بنګو تاسو نار سراغلی چې پاغه الله رب العزت تزما عزت مند وجاړو چې الله زموږ استاد دا روزي او تراویح په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسي دا ډېر لوی د امید عمل د دا روزه تاسو ورته څومره اعمال دي ګوره په سونو اعمال جوړيږي خود روزه بدله رب العالمین په خپل دست قدرت ورکړي وي الصوم لي وانا اجزي به وي روزه زما د پاره دا د دې بدله بزور کوم مونږ جمعه کې وي چې د دې حدیث بعض علماء تقریبا 53 اقوال پکې ذکر کړي چې د حدیث څه معنا ده چې الله او روزه مال دا او زبد دي اجر ورکوم وې دا روزه د بندا او د الله په منځ کې او پټ راز ده د روزي پته بغیر د الله نه بل چاته ني کته په یو کوټه کې आवाज اذان لخ په وو مور کو نشاله پته ده عقل چې سړی دی غسل خانه لوردن نشي د جامع لري کې نو ملائکم تبار شي نزول اوقاتو کې تاسو سره ملائکم ندي کته په غسل خانه کې اذان خ په وو مور کو نو انسانان سکه چې ملائکه لم سنشتا پر دا د بندا او د الله په منځ کې څه شی دی یو پټ راز دی وای په هر عمل کې ریاکاری راځي خو پروجی کې ریاکاری ناراضي بلدار وی باز اعمالو کې د بدن سیسه استعمالېږي خو روزه کې ټول بدن استعمالېږي په باز عمل کې ذکر کوم نو جبه استعمالېږي باز نور کارونه کوم د نیکي کار پسې مخ په استعمالېږي یا څه ور کوم خیرات او زکات او سرسایه نور الله سے استعمالېږي او غټول بدن ظاهرا او باطنا پس کې استعمالېږي اپ روزه کې استعمالېږي ځکه وای روزه زما د پاردا او د دې اجرون رب العالمین فرمایي زب ورکوم
زما عزتمند دا د اختر مز په مسلمانانو باندې الله رب العزت واجب کړی دی او د الله حبیب علیه الصلاۃ والسلام چې څومره په دنیا کې ژوند دی نو د اختر منځونه کړي د دې طریقه ګوره د اختر د مز دا تاسو د نیت هغه دی چې کور نه راغلی دی ځکه تاسو نور کلی غوډه راتلای کنه نیت ګوره دغه شو تاسو ذکر راغلی به دغه نیت ته کنه دلته څه تقسیمی کې غونه بلکې تاسو بس اور کوي سرسایه اور کوي مدرسې سره مدد کوي دا تاسو چې کور نه راغی نیت خو مدغه شو ځکه سره پر راغلی نیت وای دې ته دی وجه زموږ علماء یو مسله ذکر کړي ما په کور کې او دسو کو چې ماسپخین مزلزم هغه د پاره مې او دسو کو چرال امام پسې درېدم نو نیت مې د مازیګر وتاړلو خلبانه مې وی چې مازیګر مسکوم نو یې موز وشو کو نه شو د فقه مسله نو اهل علم لیکلي چې او موز وشو د هغه نیت معتبر د خلیل او خاص یو رواج خلکو جوړ کړي دا خبر ورسېږي کنه ځکه ما چې کور کې نیت کول نو د ماسپخین دا غیر لپاره مې او دسو کو نو نیت دغه ده ادم پکې وی د امام په نیت مې نام د امام خو به امامتي کې نو تاسو به امامتي کوي سر بعضی مليان ولوي چې د امام په نیت باندې ته اے نیت خو مبستړ لدینه بیغم یای ځکه تاسو ټول چې د کور نه راتلای نو الحمدلله په دې نیت راغلی چې مونږ بس کو مونږ به د رمضان د اختر مسکو دا مز د سله لکه د عام دو رکعات فرض او نفل په شان ده لک رکعاتونه دي دغه عمره دا چې په اول رکعات کې با د قرات نمخ کې درې تکبیرونه یو ځل خو موږ الله اکبر سره سوکو غوګونو ته پور بلاس پور ته کو دي ته تکبیر تحریمه وي بیا ولا ستړو هغه نه پس چې امام ثنا وي نو بیا بس کوي یو ځل الله اکبر وي مونږ بم لاسونو لور سره غوګونو پوری چت کو بیا باغ الله اکبر وي مونږ بم اب پتی وي مونږ په کلار وایو لاسونه به پور تکو نو دا درې تکبیرونه په اول رکعت کې د قرأت نه مخ کې دي بیا په دویم رکعت کې امام چې قرأت ختم کی نو د رکوع نه مخ کې بدري تکبیرونه وای هغه کې با امام لا سوچته مونږ الله اکبر وایو لاس بوچتو سلورم تکبیر سره بیا رکوع لزو سلورم تکبیر سره بسلزو رکوع لزو دی پسې بیا خطبه دا غي اوریدلم سنت طریقه دا مسائل خدا سو اور اصل کې دا مسائل په خطبه کې کیږي او چون کې مونږ په خطبه الفاظ باندې پویګو نا ورکه چا سرسایه نی ورکړي خپل سرسایه برابر ورکړي د دې خپل روجو پسې پزړه کې او خفقان او درد راولای او د قبولیت د پاره الله ته وجاړای بیا نصیب چې دا رمضان بیا راځي چې څوک بوي او څوک بنوي سمره خلق به د خاور د لار دی وي د دې میاشتې پسې همیشه د پاره زموږ دا ټول رونه واوري چې میاشتې واوري نو خفقان پکار دی دازي مزید دي پکار دا خود خیر او برکت میاش وا پدې کې سمره خیر او برکاتو تاسو ګورئ جمعهتون ډکو سمره ختمونه خلقو کل سمره تراویح وکل دا دې میاشتې غ برکاتو د دې برکاتو پسې چې موږ پزړه کې خفشو او باقی ان شاء الله خطبه کې به تفصیلی دعا کیږي مرګریم بس راجم کېدو والي مونږ چې کوم ټیم ورکړې عام پوره کېدو والي وو بجې مو ورکړې صحیح شوی نو په دې ترتیب باندې به ان شاء الله مسکوي او مس پسې زما عزت مندو دې دا اختر مبارکي نه دا نه فرض دا نه واجب دا نه سنت ته صرف جایز را خو پښتانه چې فرض کتر او غرزول بعض خلک یو یاره موږ سره غم خادي شي ویلي وای زموږ د پلار د اختر دغه نو وکړي سی ونه وکړي نو مبارکي ګوره نه فرض دا نه واجب دا بلکې اهل علم لیکلي دا اوس چې خلکو کم تنګول راغشتي بعض خلک گاډي ونیسي کله خوشکه چې کله پسې ګرځي نالته چې چاله مبارکای لذي غریبم تلاوت پاتې شو ذکر پاتې شو نوافل پاتې شو
نو اوس بعض علماء لیکلي چې دې تکلفاتو لګوري دا سم ناروا رسېدلې ځکه یو سړي له مبارکۍ لاړ شي نه به خامخا دله شربت کوي او چې بدله پخی په کور کې څومره خلک په تکلیف شو دلته څومره په تکلیف شو اشی په شریعت کې داسې وزن دا خو که یو بل له مخې له ورلی وی الله دې ستا او زما د اختر څه کي مبارک دې کي داسې مه کوئ باندې سړی چې اوس دې دې نه مونځ نه وځي نو په کورونو بسر شي ښځو سره مبارکي کوي بعضې ناپوه ورسره لاس هم ملاوئ کمې ښځې سره چې نکاح کېږي هغې سره به د اختر مبارکي نه کوې هغې سره به لاس نه ملاوې کمې ښځو سره چې لکه خینې سره نکاح کېږي که چېرې دا ښځې مړه شوه یا طلاق یې ورکو نو خینې پردی ده چاچی پردی ده مامي پردی ده د ترو لور پردی ده د ماما لور پردی ده دې سره لاس ملاول حرام دي نو اوس به بعضې داسې کوي چې ښې میاشت روجي ونیوي او چې خپلو خپلوانو کره بس مبارکي ختموي ټولو سره لاس میلاو کو چې واپس راتلو یې سم ورسره نو بای امان الله سنجان صاحب رحمت الله علیه خبره کوله وایي یو سړي چرګ پټ کړی غلو نو زوی ته یې ویې دا که دا منډایي کې خرڅ کا نو هغه لارو موټرو له کتل هغه نه هم جا پټ کو نو چې واپس راغی زوی ولوی چرګ دې خرڅ کړو یا وایي پسو لاړو یې سر په سر لاړو چې پسو دې اخیستی او په هغې مې خرڅ کړو نو ګوره په یو ورځ دا روژې ټولې مه ختموئ پردو ښځو سره په لاره یو ښځه ځي تاسو ډوامئ اته ولې د اختر دې مبارک شه نو خلک به لیونی به درته وایي که څه به درله وایي کمو ښځو سره چې ستا نکاح کېږي الله او رسول وایي دا څه دي دا پردی دي او ورسره بیا لاس میلاوه نو ګوره هرې ښځې سره لاس میلاول پردی سره ښځې سره خبرې کول ګناه ده نو بس روژې پکې لاړې تراوی شیطان ګوره داسې دشمن دی چې په یو ساعت کې زمونږ هغه ټول اعمال څه کي هغه ضایع او برباد کی مبارکي نه څه فرض ده د اختر نه واجب ده نه سنت ده نه مستحب ده علماو لیکلي صرف څه ده جایز دی نه وایي چې ګناهګارېږئ پرې نه په جایزو پوهېږئ که نه پوهېږئ مستحب دی نه وایي که دې وکړو نو ثواب به دې وشي جایز دی نه وایي که مبارکي دې ورکړه نو ګناهګار پې نه د اهل علمو غټه نه غټه فتوه څه ده ها بھائی چې بس دا جایز قدر لرا نو دا شی د حد نه بار کوي ما نورم په دې اخترونو کې چې موږ او تاسو زما عزتمندو د رواجونو نه ځانو ساتو وګوره دا آفت دی بیماری ده نو چې دې باره کې موږ او تاسو الله رب العزت طرف ته متوجه شو دا بیماری راغلی آفت راغلی دا به زموږ په توبه لرې کېږي دې لپاره چې کم ډاکټران ډاکټر چې کم اسباب خیاب هم استعمالی اگر مې بچی مدینه منورې والا سره مې خبرې کولې نو وایي بعضې ملا هر شی په سر راغستی وایي کله ناکله موږ نه څوک تپوس وکړي چې دا پلانی علاج څنګه دی موږ لوی دا خو دین مسله نه ده دا خو ډاکټرانو نه تپوس وکړه اوس ملا خو ډاکټر کار نه کوي د ملا خپل کار دی د ډاکټر خپل کار دی فلانی دوايي استعمال کې که نست نه وی که نه ساس کې واچې خوله کې کوا نه شي دا د ملا خبره ده که د ډاکټر خبره ده ایمان سره ووایې نو نه دي ملا ټولې خبرې په سر اخلي بعضې خبرې د څه وي بعضې خبرې د ډاکټرانو وي د اهل فن واله وي نو زما عزتمندو چې موږ او تاسو په دې ترتیب باندې دا خپل روجې تراوی خرابې نه کړو الله دې په خپل دربار کې قبولې منظورې کړي یو خبره کوم وای دا به څنګه پته لګي چې د فلانی نارینه زنانه روجې تراویح قبولې شوې او د فلانی نه دي قبولې ټول خو سوچ دی که نه وایي څوک که د دې روجې ختمېدو سره یکدم بدل شو مخکې جمع له راتلو خو اوس نه راځي په روژه کې قرآن راغوستو اوس نه راخلي نو د ده غشې نښې له نه دی رسېدلی په خبره ورسېدی که نه که څوک بدل نه شو څنګه چې د جمع د اهتمام کولو نو د روژې نه پس هم کوي په روژه کې چې څنګه د قرآن شریف راغوستو د تلاوت اهتمام کولو هغه شانو سم کوي نو د ده غشې نښې له رسېدلی دی الله دې وکړي چې زموږ او ستاسو غشې هم څه وشي نښې له ورسېږي څوک که بدل شو سمدستي نو پوه شه چې مسله حل شوې نه ده او که نه بدل نه شو او هغه خویونه وایي دا لکه علماو لیکلي دا لکه چاله یو ټریننګ ښیي چې وایي ته به څنګه ژوند تېرې ګوره د یو میاشت کې
مونږ او تاسو عملی مشق کو امونږ عملاً د دې خبرې ثبوت ورکو چې ای زمونږ رب مونږ ستا د حکم د پاره حلال شی پرېښی شو په دې 13 روزو کې یو کم 13 کې ګوره مسلمانانو خوراک ونکو اسکا کې ونکو دې عملاً ثبوت ورکو چې ربا حلال شی دی خو چې وقتی طور سره تا بند کړی موږ ستا بندګان یو موږ ته نه وړو نو دا حرام او ناروا خو تر مرګ پورې بندي هغې دپاره خو داسې نه چې رمضان کې به دروغ نه وي او چې رمضان تېر شي دروغ به وي او په رمضان کې به غیبت او چغلي نه کوي چې دا تېر شي بیا به کوې نو ګوره موږ د الله دپاره حلال پرېښول که نه چل مزده کو نو چې موږ حلال د خپل رب دپاره پرېښوی شو نو حرام بم پریزو الله رب العزت دې زموږ او ستاسو حفاظت فرمایي دې روزو کې ګوره سړی پاک شي نو بیا د ځان په ګناهونو ککړی نه دې روزو کې څه وي دې کې ګوره هر څوک توبې وباسي جړاګانې کوي تراویح کوي ټوله ورځ روژه وي تلاوت کوي خامخا ګوره که څوک ټول عمر کې تهجد نه نی پاسېدلي نو پېشمني دی چې پاسي 2 رکعاته مو کي دا دومره مبارکه میاشت ده چې پېشمنۍ کې نو ملائکه والله در باندې رحمت را لېږي ملائک دعاګانې کوي وایي ان الله وملائکته یصلون علی المتسحرین څوک چې پېشمنۍ کوي الله پې رحمت را لېږي ملائک ورله دعا کوي چې دا د عبادت دپاره تیارې کې نو دا یو لویه مبارکه میاشت وه